أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. شپیتہ آیت سورۃ القصص کی. وما اوتیتم آغا چی درکڑی شوی دی تاسو تا من شئین سسیزم فمتاع الحیات الدنیا نمامولی فیدہ دا جند دنیا وزینتها و خائست داغیم وما عند اللہ آغا سوچ دا اللہ سردی خیر غوردی و ابقا ہمیشہ دی افلا تاقلون نایا ولد عقل نکار ناخلیم. امام رازی رحمہ اللہ لکی چې دا د هغې د شبهې د مشرکانو د شبهې دریم جواب دی. یو شبهه دی مخکې پیش کړی وه، دلته بله شبهه بل جواب دی. وی چې مونږ په دې وجه دین پرېښی د دین له وخت نه ورکو ځکه چې زمونږ دنیا خرابېږي. امام رازی لگی ان قالو ترکنا الدین لئلا تفوتنا الدنیا، زمون دنیا خراب نشي نه. الله دا خبره واضح کی چې دا ډېره عظیم خطا ده، ډېره غټه، ځکه چې څه د الله سره دي نه همیشه پاتې دي، څه چې دنیا کې دي ختمېدونکي دي. ابن کثیر رحمه الله لیکي چې الله دنیا حقارت بیانې په دې آیت کې د دې چې کوم زینت ته ښایست ته زیب و زینت چې دی د هغې د نیت او سپکوالي بیانې د دې هغه فانی ښکلاګانې ذکر کوي او مقابل کې هغه څه ذکر کوي چې الله خپل نیکانو بندګانو سره د هغې وعده کړې ده، هغه د همیشه نعمتونه دي. د دې آیت غوندې نور آیتونه هم قرآن کې شته دی، لکه سورة النحل کې ویلو ما عندکم ینفد وما عند الله باق، سچ تاسو سره دی ختمېدونکي دي او سچ د الله سره دی همیشه همیشه پاتې دي. آل عمران کی ویلو سورۃ آل عمران آیت 198 وما عند الله خیر للابرار، سچ الله سره دی هغه ډېر بهتر دی نیکانو لپاره. سورۃ الرعد کې د دې آیت تفسیر قرآن بالقرآن وما الحیات الدنیا فی الآخرة الا متاع، نه دی سامان نه د حیات او ژوند دنیا د آخرت مقابله کې مگر معمولی سامان. سورۃ الاعلی آیت 16-17 بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکې تاسو خو ترجیح ورکوي ژوند دنیا له ترجیح ورکوي والآخرة خیر وابقا، حال دا دی چې آخرت ډېر بهتر دی او ابقا دی همیشه پاتې کېدونکی دی. نبی سلام فرمایي د دنیا د جون مثال د آخرت مقابل کې دا شانته دی چې انسان یا تاسو کې یو تن خپل ګوت نه باسي وبو کې او بیا رو باسي نو د ګوري چې د پدې کو تبانه سپاتې شو، بس دغه دنیا جون دی. دلته نمبر صورت اخره پورې دریم باب دی اخیره دیگه با غټه غټه خبره داوی غټ ټاپکونه تزهید فی الدنیا د اهل دنیا والو د آخرت والو مینس کې فرق بتاته خي او تخویف اخروی به ورکی چې پای کې درې سوالونه ذکر دي، درې سوالونه دلایل عقلیه او بیانی کې بیا تخویف اخروی او د قارون واقعه او بیانی هغه سره به تخویف دنیوي ورکی، تخویف دنیوي واقع سره بیا امور متفرعه دي. نبی سلام له خطابات ورکی او سره تشجیع او کلمات توحید سره به اختتام کوي. د دې باب آیت عنوان دی قریش ته براه راست تنبیه چې تاسو دنیا د وجه دا رسول پرې خېده د دینم پرې خېده دا قرانم پرې خېده د لنه راځي خوله نیاز ساده د خدمتون کې دی. ښا آیت یو دغه عنوان دی دام د تزهید فی الدنیا، د آیت عنوان دی دنیا او د آخرت د سامان فرق بیانی تا چې ګوره کراو کوټو پیژنه
دواړو کې فرق وکا دنیا سره د حد نه سیوا مینه او محبت او د حد نه سیوا وخل امور کوا بس حساب قدر جوسا قوت لا يموت بس دومره وکا چې وخت په پاس شي وما اوتیتم من شیء آغا چې درکړی شوی دی تاسو سيزونه سيزم امام قرطبي یا اهل مکه اے مکه والو تاسو چې درکړی شوی دی فمتاع الحیات الدنیا وزینتها دا سامان دی د ژوند دنیا د دې خایس دی د ډولو سنگار دی امام طبری لیکي یا خلکو تاسو لا چې دنیا کم مال او اولاد درکړی شوی دی نه دا خو د دنیا سامان دی تاسو به د دنیا په ژوند کې دی نه سمود فائدې واخلې خایس ته پدې باندې به تاسو زمانہ خایس او ځان په خخ کار کې خدا گویا تاسو د الله سره چې سدي دا غینم نشي به پروا کوله د دنیا د مال او اولاد او د خایس دا نه کافی دي الله سره چې سدي نه تاسو دا غینه به پروا کول نشي او آخرت کې ګوره تاسو له دا زینت او دا دنیا ګوره فائدہ نه درګي امام قرطبي فمتاع الحیات الدنیا وزینتها ای تمتعون بها مدت حیاتکم تاسو بد دینه فائدہ اخلي د خپل دنیا په جون دنیا د جون په دوران کې یا بدا سامان ختمی کی تاسو سره یا بتنا تاسو زم فاما ان تزولوا عنها یا خبدا سامان ختمی کی ایکسپایر بشي ختم بشي یا بت په خپل ایکسپایر شي بدا دنیا وخت د دنیا سات نو تب ختمیږي یا بدا زنګ کیږي چنجي و پیلږي یا واستاجون ختمیږي وخت به ختمیږي وما عند الله هغه سوچ د الله سره دی خیر هغه ډیر بهتر دی وابقا همیشه پاتې کېدونکي دی دنیا خو فانی دا او بهترم نه د آخرت مقابله کې لیکن سجدا الله سره دی د نیکانو بندگانو لپاره امام طبری وما عند الله لاهل طاعته دا الله سره چې سدي د خپل نیکانو بندگانو لپاره دا غد دوستانو لپاره ډېر بهتر دی خلکو اے مشرکانو تاسو چې په دې دنیا کې کم ډول او سرنا او کم سامان درکړی شوی دی کم خایس درکړی شوی دی نه آخرت کې چې سدي هغه د نیکانو لپاره چې سدي هغه ګورستا هغه سامان نه غوړ دی هغه ابقا دی ابقا د دنیا سامان خو ځای لکېږي توم ځای لکېږي ختمې کې با لیکن هغه نه ختمېږي هغه نیکان عمل ته نه ختمېږي او د هغې نیکۍ او د هغې مزیم نه ختمېږي لأنه دائم لا نفاد له امام طبری وی سمرقندی وی خیر و ابقا افضل و غډیر بهتر دی و ادوم دائم دی همیشه دی دا هغې د اهل لپاره همیشه دی دا هغه مقابله کې ادوم دی چې هغه تاسو له دنیا کې درکړی شوی دی ان دنیا مقابله کې آخرت همیشه دی امام رازی وی ګوره خیر او ته ویل دی خیر په دوه وجو ته خیر ویل شوی دی یو په دې معنا ان المنافع هناك اعظم دا غزه منافع غډیر لوی دی هغه اعظم دی دویم په دې معنی باندې هغه خیر دی چې هغه خالص دی پاک دی د شوایبونه ګډونو ملاوټو ته نشته دی سوچ دی دنیا کې سوچ څه شي دی سوچ نشته او د دنیا چې کم سامان نه دی هغه کې ملاوټ دی هغه کې نقصان دی او سره ساید افیکټ شته که بجلی دا نور سره نقصان دی تباہی ده پکې تباہی کګاډه واخلې پیدا هم دا اوسه نقصان هم دی موبایل ته وګوره هر چیز د دنیا وګوره فائدہ هم دا خور سره ساید به ساید نقصان هم دی د آخرت غدا سین دی امام رازی لیکي ها انها خالصه عن الشوائب د آخرت فائدې د آخرت مزه خیر په دې معنی چې دا بالکل صفا دي بالکل بچ دي د تکالیف او د ذراتونه د ضرر نه هغه نه بالکل صفا دي او دنیا کې دا مسئله شته او ابقا په دې لحاظ سره دی چې دا شری ختمي گینا کټکی گینا بس کی گینا چې ورګه تعبیل نه دی ورکړی میټر دا نه وړم دا بګی نشته د دنیا منافع منقطع دي ختمیدون کی دي
نه متناهي چې لا متناهي سره په مقابله کې کنه کم بغوري هغه لا متناهي کنه د دنیا د منافع اس نسبت نشته ده د آخرت د منافع مقابله کې هیڅ حیثیت تدې نشته ده نو څوک چې دنیا له حیثیت ورګي د آخرت مقابله کې نه دا جهل عظیم ده دا غټ بے وقوف ده دې نه پويږي افلا تعقلون آیتا دا عقل نکار ناخلم عقل نکار ناخله یقوما چې سوچو کې چې پاغه باندې خیر او شر پیژنې چې ځان د پاره بهترین کور خوخ کې خیر خوخ کې خیر ولا زه خوخ کې د شر په مقابله کې تاسو به واپس خوخ وې د وفادار مقابله کې اغفانی سیز خوخه د بقا مقابله کې نتا کې عقل نشته تاکي عقل نشته سمرقندی نل باقی خیر من الفانی چې باقی پاتې سیز دغه بهتر دی د فنا کې دن کې نام امام رازی آیا پتا کې عقل نشته چې ترجیح ورکه د دنیا فیدو د آخرت فیدو مقابله کې گویا ته د عقل لا حد نه به خارج وته ابن کثیر وې تا کې عقل نشته چې دنیا مقدم کې په آخرت باندې دومره تا کې عقل نشته افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين افمن وعدناه نآیا آغسو کو وعدناه چې مونږ غسر وعده کړی دا وعدا حسنا وعده خیستا د جنت فهو لاقيه ناغد خپل ایمان د وجه ورسیدون کې د هغه دعوت هغه وعده تام دیبا هغه وعده سره مخامخ کیږي پوره کیږي با کمن د پشان د هغه چا کې دی شي متعناه چې مونږ غل مزي ورکړی دي متاع الحیات الدنیا مزید جند دنیا یعنی صرف دنیا کې مزه اغستی دي ثم هو بیا دا دنیا مزو ول سړی یوم القیامت د قیامت پرد من المحضرین فعذاب کې د حاضر کړو شو نوی نه آیا جنت والا وعده حسنه والا او دا جهنم والا برابر دي نه ندي برابر فرق په مابین د دنیا پرست او د آخرت پرست یعنی جنت والا پمینس کې فرق افمن وعدناه وعدا حسنا آیا هغه څوک چې مونږ غسرا وعده کړی وعده خستام مونږ سره د جنت وعده کړی تبری افمن وعدناه من خلقنا على طاعته هغه انسان چې مونږ غسرا وعده کړی دغه په اطاعت باندې د جنت کتا ایمان وروړو رسول دیو منو دا قائد دیو منل پنځ وخت مونږ روزه حج زکات او تعالی جنت اسی خیراتی وعده نه غوره علی طاعته یانا الجنه زمون په اطاعت کول باندې مونږ غسرا د خپل جنت وعده کړی دا په ګروبه سره یا به ته مسلې نه د ایمان وروړو زمون وعده او منلا زمون خبره زمون احکام او منل د خپل اطاعت د وجه دغه وعده د پوره کول مستحق شو بس دا امام طبری عبارت په دې حل شو په دې طریقه ابن جوزی وی وعد نس مراد دی وعدن حسنا جنت مراد دی آخرت کې او دنیا کې امداد مراد دی دنیا کې به امداد کوم د دې شان نزول کې بیا سلور اقوال دي دا د نبی سلام او د ابو جهل بارک راغله وعدناه وعدن حسنا نبی سلام مراد دی دبلنا ابو جهل مراد دی سوقی سیدنا علی او حمزه مراد دی او ابو جهل دو صحابه دي بل کافر دي دا مجاهد نه نقل دي سوقی مؤمن او کافر مراد دی عام دی بس عام ولګو مؤمن هر مؤمن او کافر هر کافر عمار بن ولید او مغیره سوق دغه وي دا تو بریو د المسیر دی لیکلي دي کنه خو قرطبی او ثعلبی دی وي وبالجملة فإنها نزلت في كل كافر مطع في الدنيا فعامتو کا باندې دا هر هغه کافر باره کې راغلي دي چې دنیا مزه حاصل کړی دي او آخرت کې دغه د پاره ور دي او دا هر هغه مؤمن باره کې راغلي دي چې دنیا کې هغه باندې تکالیف تیر شي وي او آخرت کې هغه د پاره جنت بس عام خده کنه
دې کې بیا هر څوک داخلي کې قرآن هو عام دی که نه چېرته چې دلیل نه وي قرینه نه وي نو قرآن خاص کېږي نه فهو لاقیه نه دی هغې سره مخامخ کېدونکي طبري وي فهو لاقیه معنا فهو لاق ما وعده دا انسان چې مونږ سره وعده حسنه کړی دی ملاقات کوونکی دی دا هغې وعدې سره کومه چې د سره کړی شوې ده مدرکه و مصیبه سمرقندي وي قرطبي فهو لاقیه یعنی الجنة وما فيها من الثواب هغه وعده د جنت او چې پای کې کم ثوابونه دي باغې سره مخامخ کیږي نه دا ښایسته وعده والا جنت والا دا مؤمن دی کې دی شي کمن پشان دا غچا متعناه چې مونږ فایدې ورکړي وي غلا متاع الحیات الدنیا صرف پیدې د ژوند د دنیا دا صرف پکې وایي بیا وضاحت ډېر کیږي ها دا پښتو کې لږ وضاحت ډېر پکاري عربي خو فصیح ده که نه ځکه دا خو تفسیر مونږ په دې وجه خیو چې ته پوه شې صرف د دنیا پیدې ښه مؤمن لم الله دنیا کې پیدې ورکوي خدا دا یو چې دی دا کافر دی صرف د دنیا پیدا د آخرت نشته ولې کافر دی کمم متعناه فی الدنیا متاعها فتمتع به آیا دی پشان داغه چا کې دی شي هغه جنتی پشان داغه چا کې دی چې مونږ غل صرف د دنیا مزه ورکړی وي او د مزه غستی او نیک عمل یې کړی ایمان پرېخي اهل طاعت اون تکي عمل پرېخي او داغه طلب پرېخي او د دنیا مزه غوړ کړی هغه له ترجیح ورکړي یان تو بری ابن جوزی کمن ہوا ممتع بشین یفنا ویزول عن قریب بہر کیف قرطبی فاعطى منها بعض ما اراده الله دې کافر لا هغه ورکړي کوم چې هغه اراده لرلی الله او خپل اراده مطابق ورکړه کړي ها کافر لا الله ورکړي کنه کلن نمد هاولای وهاولای تزویل مخکې الرحمن رحمان ته ولی دوړلې ورکړي دلته ما غسیز دي دنیا کې هو کافر لم ورکړي دلته کې تا د آخرت مقابله کوي تا چې ګوره مؤمن دنیا کې اړو سخته کې دی یا اړو خده خو آخرت کې خو چې الله دې جنت ته بوزي نه آیا دې پشان د هغه کافر کې دی چې هغه جنت تنظیم سره د دنیا مزه اغستی ته دنیا له ترجیح ورکې کنه او آخرت له ترجیح نه ورکې نسم هو یوم القیامت بیا دا کافر چې د دنیا مزه اغستی دی د پرز د قیامت من المحضرین د حاضر کړو شي ونوي په عذاب کې محضرین من المشهدین عذاب الله دا هغه چانوي چې حاضر کړی شي وي حاضر وي موجود وي د الله په عذاب کې من المحضرین سمرقندی وی فی النار هل یستوی حالهما دا کافر دا هغه گروپ نه دا هغه پارټی نه وي چې هغه په جهنم کې حاضر وي نه آیا د دې دواړو حال برابر دی چې هغه یو جنت ته ځي او بل جهنم ته ځي مقصد دا آیت امام رازی وی چې دی وی ترک نه دین له دنیا مونږ دین پرېغه د دنیا د وجه نه الله ته وی لو لم يحصل عقيب دنياكم مضره العقاب لكان العقل يقتضي ترجيح منافع الاخره عقل خدا وی چې آخرت فیدولا ترجیح ورکړه دنیا په فیدو ولې دا آخر کې چې صرف ته دنیا له ترجیح ورکړه کنه آخر کې عذاب دې تکالیف سي نه دا عقل کار دی چې صرف دنیا له ترجیح ورکړه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ پَکَمَرَز يُنَادِيهِمْ چغه आवाज بو کی دیتا خبره بکی کنا زازم आवाज کوم دا आवाज د شي دی دا سره خبره کوم کنا یو غاړي فَيَقُولُونَ وَايْبَ आवाज کې ودا خبري أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ کم زیدی زما غبرخ والا ادماغ شریکان کم دي تا چې ودا د بادو بابا دی دا د پلان کی ذمہ وار دی دا د پلان کی سیزم کنتم تزعمون چې تاسو یې دعوی کولې تاسو ګمان کوو تاکید لرله دغه د خدای توب امام رازی لیکي چې ځان دې نه پويګا الله درې سوال لبکی د کافرونو د قیامت پر یو سوال په دې آیت کې ذکر دی اين شرکاء الذين كنتم تزعمون کافر ته پته لګي د قیامت پر چې دا مونږ په کملار روانو دا غلطه ده توحید صحیح نبوت صحیح
دی ته به وي دغه وخت کې بیا چې تاسو د څه عبادت کوو هغه ګټې لوټې هغه پیریانو هغه پرښتې او پیغمبران جو تاسو عبادت کو ما سره شریک جوړول او تاسو وي زمونږ به سفارش کوي مونږ به د اور نه خلاصین څه شو هغه ماته وخی را پیدا کې کنه چې ما نه خلاص کی اوسو یو سوال دا دی دویم رستو وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم دویم سوال رستو دی ښا اولی کې بیا ودا رب تسانی د آخرت متعلق درې سوال نه دي دویم رستو آیت کې او دریم مپسې رستو ويوم يناديهم فيقولوا ماذا اجبتم المرسلين دو د توحید باره کې دي سوالونه دا یو د رسالت او د نبوت باره کې دي ایمانیات باره کې درې وړ سوالونه دي او یو توحید باره کې دو توحید باره کې دي یو د نبوت باره کې دي ښا ما پیغمبران در لېږلي او تا داغي تعلیمات او داغي خبره منلې وي داغي حدیث هم منلیو دا امام رازی لیکلی ښا دا درې سوالونه ربط په اسانه په دې طریقه باندې راځي دا د مخکې مضمون مزید تایید کوي ښا د شرک او شرکا او دواړو تردید کوي دا ورپسې چې قسمه کلام دی دا آیت او ورپسې 70 پورې مضمون په کې لږ بدلیږي هو د شرک او د شرکا او تردید کوي که چېرې چا دا ګماني چې آخرت کې با زما دا مزعومه زما دا ځان جوړ کړی شوي شریکان او شفعا دا بس په کار راشي که نه نه د دا وهم د خپلو مزغو نه بار کی دا شرکا دی د دنیا په انتظام او انصرام کې دې څه دخل نشته دغسې آخرت کې هم دی چا په کار نه راځي نه دنیا کې دې څه کولی شي نه آخرت کې دا بوت د مزغو نه کوز کا دې کې د شرک او د اهل شرک انجام بیاني او مشرکین دنیا پر صورت تخویف اخروی دي او د آیت کې د گمراه متبوعین مبارک اول سوال ذکر دي چې خپل تابعدار گمراهی تر غوښتي وو لکه څنګه چې نن مشرک او مبتدعين پیران او غلط مولیان دا کار کوي ويوم يناديهم بکمرس چې आवाज بو کې دیتا تو بری سوک با आवाजو کې پکمرس چې برب بول عزت आवाजو کې چاته بو کې هغه کسانو ته چې هغه شریکان کړی دا غسران دادو اوسان په دنیا کې انداز او اوسان ښه بوتانو دغه شریکان سمرقندی وذکر یوم یدعوهم یاد کا اغرض لګ یاد کا نه پکم مرز چې هغه بدیتا دعوت کی आवाज بوتو کی आवाज کې بس وی فیقولون وای بین شرکای الذین کم دي زما شرکا شریکانو ان تاسو چې د ما شریکان وی کنه حکایت کی الله د اغه قول نقل کی حکایت په انداز کې ابن جوزی وی هغه تاسو چې د ما شریکان غنل کنه دانه چې د ما شریکان دی تاسو چې د ما شریکان غنل هغه کم دی الذين كنتم تزعمون آغا چې تاسو هغه زما شریکان غنل زما شریکان خو هغه شریکان چې تاسو په ګمان کې زما شریکانو په حقیقت کې زما شریکان نه دي الله خو په څه به راضي کنه صفه توحید بیان هغه 21 یو دی هغه سره مرګ نشته تا ما سره د خدای په کارونو کې شریکان غنل تاسو کم دی هغه دنیا کې تاسو شریکان غنل چې دا په آخرت کې زمونږ امداد کې زمونږ سفارش وکړي موږ به الله پاک نه په زور خلاصیم تاسو دنیا کې په دې امید او په دې عقیده باندې داغي عبادت کوو سورۃ الانعام کې عمده آیت باندې مضمون ته اشاره کړي په دې انداز کې ولقد جئتمونا فرادا یقینا تاسو را لمون ته आवाज کما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې مونږ پیدا کړو تاسو په اول ځل وترکتم ما خولناکم تاسو پرې خودل آغا چې مونږ تاسو له درکړو د دنیا سامان ورا ظهورکم شاتا وما نرى معكم شفعاءكم ودریدو نوینو مونږ تاسو را تاسو هغه سفارشیان الذين زعمتم آغا شرکا آغا شفعا چې تاسو غنل انهم فيكم شرکا چې دا تاسو د عبادت او تاسو د مال شریکان دي یا په خدای توب کې شریکان دي هغه تاسو رزنه نه وینم د آیت کوم دغه مضمون دی سورۃ الانعام 94 آیت ته انعام شپږم آیت ته شپږم سورۃ ته قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا غويناهم كما غوينا
تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون قال الذين أبوا کسان حق علیہم القول چې پوره شوی دا پاغي باندې فیصله د عذاب ربنا زمونږ ربا هؤلاء الذین دا هغه کسان دي اغوینا چې مونږ گمراه ترا بللی دي اغوینا هم مونږ دی گمراه ترا بللی دي ان مونږ دی گمراه کړی دي کما غوینا ځکه چې مونږ گمراه تمرو بلل نو گمراه هم کړل ځکه چې مونږ گمراهو تبرأنا الیک مونږ بیزاری پیش کو تا مونږ د دې مرګري نه ما کانوا یانا یعبدون نو دې مونږ له عبادت کوونکی گمراه لیډران او داغي د پیروکارو د پیرو جوتی پیدارو ته وی کنه په دې آیت کې د متبوعینو د چا چې تابعداري کړي شوی دا د لیډرانو جواب ذکر کوي ها د جواب نه جوړ داده چې مونږ دا خلک زمونږ دا تابعدار چې کم دي دا مونږ سره چې بنگله چولې او غړېدل په جمعاتونو کې دا مونږ په زور نه دي گمراه کړي بلکې مونږ صرف دعوت ورکو ندی پمن ډرال زمونږ خبره ومنله په خپل مرزه سره زمونږ تابعداري کړي شیطان ہوتا وی کنه ما هو صرف تاسو دعوت درکړې فلا تلومونی ولوموا انفسکم اګه خبره ده کنه ما خو صرف وای چې دې کې مزه ده بس تبياغي پسې شوي قال الذين حق عليهم القول ابوای آکسان چې فیصله کړی شوی باغی باندې د عذاب حق عليهم القول محاوره ده لازم شوی باغی باندې وینا سمانا یعنی باغی فیصله شوی د عذاب پښتو کې دغه معنی ټکی پټکی وجب عليهم غضب الله ولعنته امام طبری وی هغه کسان به وي چې لازم شوی پاغي غضب د الله او لعنت داغه او دا شیاطین دي او نور هغه خلق دي چې بنی ادمانه بلاری کړی دي ها امام سمرقندی وی لازم شوی دی پاغي باندې دلیل نه پاغي عذاب فرض دی عذاب په لازم کړی شوی دی الا املا ان جهنم هغه فیصله ده کنه څوک چې ستابل روان شو شیطان ته وي زبستان او داغینه جهنم ډکم دغه فیصله ده دا مشرکان مشران دي شیطانان دي سرکش خلق ابن کثیر ډېر جامع عبارت راوړل دلته من الشیاطین والمرضى والدعاة الى الكفر کاغه شیطانان دي کاغه سرکش خلق دي او کو کفر ته دعوت ورکوونکي دي دا ټول ربنا هؤلاء الذين اغوينا دابا لیډران بويخه امام سمرقندی یعنی القاده یقولون اغه قائدین بداوي ربنا ای رب زمون یقینا دا کسان دا زمون پیروکار دا مون گمراه کړی دي دا اتباع زمون دا تابعدار زمون دا مریدان دا مون بیلاری کړی دي قرطبی وی دعوناهم الى الغی دی مون را بولی دي سرکشیتا دی مون را بولی گمراه تا مون دی گمراه کړی دي اغویناهم کما غوینام اغویناهم ادللناهم مونږ دی بیلاری کړی دی لکه څنګه چې مونږ کما كنا ضالین سمرقندی وی لکه څنګه چې مونږ په خپل گمراهونه مونږ دی دغه شان گمراه کړل ادللناهم کما ضللنا ابن جوزی وی مونږ دی گمراه کړل مونږ گمراه ته رو بلل مونږ دی گمراه کړل لکه څنګه چې مونږ گمراهو مونږ دی اغوا کړل ها اغوا برای کوپر اغوا برای تاوان کړه مونږ پکې کار وکړو فشهدوا عليهم انهم اغووهم فاتبعوهم ثم تبرؤوا من عبادتهم ابن کثیر وی دی په خپل گوايو کی چې مونږ دی گمراه کړی دي دی مونږ په روان شو خو بیا به تبرؤ بکی براءت بکی دغه د عبادت نه سورۃ مریم آیت پیش کړي په دې واتخذوا من دون الله الها ليكونوا لهم عزا الله نه علاوه الها عبادت کی د نورو چې دې په مټي مضبوطی شي الته به عزت به جوړ شي خدا سے نه دا الله وی سيغفرون بعبادتهم اغيب سبا انکار کی د عبادت نه لکه څنګه چې د آیت کې تاسو لوستل سورۃ الاحقاف کې ومن ضل ممن يدعو من دون الله اولوی گمراه نشتا دا آغا چانا چاگه دا اللہ نے علاوہ نور سزون ترا مدد شوائی آغی سزون تا آواز کی لا یستجیب له الى یوم القیامہ
چې د قیامت پورې د دې سوال نشي قبلولی وهم عن دعائهم غافلون هغې د دې د عبادت نه خبر دي او کله چې قیامت پر خلک راجمع شي احقاف آیت نه یې به هغه عبادت کوونکي د دې اعداء دشمنان وکانو بعبادتهم کافرین او یې به دغه چې دې عبادت کو د دې د عبادت نه بزي منکر اوس رستوي کنه تبری کوي کنه جدائی کوي نو قرآن کې زی په دې دا ذکر شته دی عنکبوت کې امدادي ها ثم يوم القيامه عنکبوت 25 آیت یکفر بعضکم ببعض ويلعن بعضکم بعضا قیامت پر ورځ بس تاسو دا غلط خلق چې کنه دی به یو بل څه کوي یو بل نه انکار کوي په یو بل لعنت وی لعنتی پمن بچو کته نه نه دا به داسې نوم خرابو سورۃ البقره آیت خو ارچا ته معلوم ده استبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب کله چې جدائی بخکار کیا کسان چې تابعداري کړي شی و دا کسان چې تابعداري کړي وا ادیب عذاب ویني د دې تعلق به ختم شي او وایا کسان چې اتباع کړي وا لو ان لنا کرتن کچره زمونږ د پاره دنیا ته واپس وی فنا تبرأ منهم مونږ هم تاسو نه جدا شو کما تبرؤ منا لکه څنګه تاسو زمونږ ځان جدا کوم نه الله وی دغه شان خیب الله دې ردی ګندا اعمال افسوس کوونکې به دی پاغي سورۃ البقره آیت 166 167 دا تفسیر القرآن بالقرآن نه سورۃ مریم 81 سورۃ الاحقاف 5 سورۃ العنکبوت 25 سورۃ البقرہ 166 167 تبرأنا الیک مونږ جدای ښکار کو تا ته مونږ جدایو د دې خلکو نه یا الله پاک تا سره جدایو تا سره بیلیګو مونږ د دې مرګري نه یو مونږ د دې دشمنان یو امام رازی وی مونږ جدایو د دینه د دې د عقاید نه مونږ جدایو د دې د اعمال نه مونږ جدایو ګورې د دې عقیده د شرک د الله پاک ګورې مونږ پاغي کینیو منهم ومن عقائدهم واعمالهم مونږ بیلیو د دینه دا څه ځان نه لګیا دي دی با ال تک د یو بل دشمنان شي لکه فرمایلی دی الله بل کې الاخلاء یوم یذن بعضهم لبعض عدو خاص دوستان د زړه یاران دشمنان به ویل تک بازو د دې د بازو سوا د متقینو نه کم چې یاران دی ملګری دی خو متقین دی مؤمنان دی بدل تک د یو بل خلاف نی دا نور دوستانه به ختمي ښا نو جدائی ښکارا کی د شي نه ما کانو نو دا اتباع کونکي یا نه مونږ لا یعبدون عبادت کونکي دې زمونږ عبادت نه کړي نه د فرښتې ومن کارو کی پریان ومن کارو کی بزرگان ومن کارو کی یا دا نور چې کومو نور شیطانان پکې واچوا غلط سره واچوا اغي وا انکارو کی چې دې زمونږ عبادت نه کړي پریان ومن کارو کی مونږ خو د غلط لیډر خبره کوله کنه څوک دې کې دوه قسمه تفسیر کې څنګه چې ما وې نیکانو سره مو لګي بیا دا دویم قول مو کې خدا دویم بهتر دی مردا کافر شرک ته دعوت ورکون کې هغه مراد دی هغه به انکار کوي ښا شیطانو انکار کی ما چې کوم آیت تاسو ته وي هغه د موږ په دی باندې دلیل دی فلا تلومونی ولوموا انفسکم هغه د دلیل دی چې دا غلط خلک مراد دی وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وقيل ادعوا دي تبويلشي ادعوا روبل شركاءكم خپل شریکان دبرغي خاوندان غروبل فدعوهم نغيب روبلي فلم يستجيبوا لهم نيسم داد بونکی داغي یا غی ته اس جوابونه کی ورا اول عذاب او دی عذاب ویني لو انهم كانوا يهتدون او دی بو ارمان دي چې دی پویدلې په دې خبره چې د برخه خاوندان اسمداد نشي کولې د مشرکانو د معبودانو بے حقیقتی بے ثباتی دا دویم سوال او داغه جواب دا سوال دینه بزرګانو باره کیږي هغه بزرگان چې دی داغه عبادت کوي کلوی یا علی یا حسین یا پیر بابا یا کاکا صاحب دا خبرې کوي کنه نو ته وی چې حالانکه هغه استاد عبادت نه خبرې ده ته سکے
وقیل او دې ته به وویل شي د مشرکانو ته به وویل شي دنیا کې چې د نورو څیزونو عبادت کو دې ته به وویل شي الله به ورته ووایي ادعوا شرکاکم را مدد شو وایه امدادو وغواړئ دعا مانسی غوښتل آواز کول غوښتل آواز کول ها ادعوا آوازو کې شرکاکم خپل شریکانو ته دعا وغواړئ د هغې نه دا معنی پکې شته یا امداد وغواړئ بآلهتکم د خپلو الهونه ابن جوزی قرطبي دا معنی کړی استغیثوا بآلهتکم لتخلصکم من العذاب امداد وغواړئ استغاثه وکړئ اپیل وکړئ خپلو الهو ته چې تاسو خلاص کړي د عذاب نه قرطبي وی امداد وغواړئ د خپلو الهونه هغه چې دنیا کې تاسو عبادت کوم د دپاره چې تاسو امداد وکړي او تاسو نه عذاب لرې کړي ابن کثیر وی اواز ورته وکړئ چې تاسو د دې حالاتو نه وکاږي که نه لکه تاسو دنیا کې په دې امید د هغې عبادت کوو چې په سخته کې را رسي ما خو ځکه ستا لمن نیولې ده که نه نویزه چې اوس اخلاص کی فدعوهم دی به ورته آواز وکړي ښه دومره خو بې حیا دي الله به ورته آواز وکړه دی به ورته آواز وکړي او کاکا صاحب او پیر بابا او بګوان آوازونه به شروع شي قرطبي وی ای استغاثوا بهم هغې ته به آوازونه شروع کړي چې آوازونه شروع کړي نه هلته خو د دې آواز کار نه کوي څنګه چې دنیا کې کار نه کوو نو فلم یستجیبوا لهم هغې به دې له جواب ورنه کړي د دې امداد له به را نشي دی له بس فایده ورنکي د هغې دا آواز کول دی له به جواب ورنکي فلم یجیبوهم الی نصرهم هغې به د دې امداد له را نشي د دې د امداد دپاره اجابت به ونه کړي د دې د چغې آواز به ونه کړي د دعوت به قبول نه کړی شي فلم یجیبوهم دی له به جواب ورنکي طبري سمرقندي ابن جوزي ټولو دا معنی کړ وراول عذاب او دی به عذاب وویني ولې د الله په مخ کې شرک کوي ګوره الله ورته وي زه خپلو الهو ته آواز کې دی راشه وي دا کار وکړه په هغه ځای عذاب به ویني بس عذاب ته به وولي که نه لکه اوس یو مریض ډاکټر له بوتلې هغه ورته ستن وښیي هغه ستن وویني سمه ستن به اوس وایي که نه دا مطلب دی که نه چې د عذاب ویني نو اوس به ورته ورځي که نه دا نه چې بس هسې به ویني په لاره به عذاب تېر شي داسې نه نه دی به ځای ته ورځي ته سړي په اترې جګړې دي او ته ورته تماشه وښیې څه مطلب دی سلانجه جوړه ده که نه راول عذاب معنی دی به هغې ته ورځي هسې خول راخول نه دي چې دې ته وګوره ښه نه راول عذاب دی به عذاب ویني چې په دې باندې راغی نه هغه ټایم به افسوس کي لو انهم کانو یهتدون ارمان بګي چې کاش دی په هدایت باندې وي مونږ هدن للمتقین اولئک علی هدن کې وي کاش چې مونږ حق لاره باندې روان وي کاش چې مونږ په توحید د شرک انجام دی ولیدو طبري او سمرقندي ټول د یو لفظ په اتفاق سره لیکي یودون او فودو دی به دا غواړي چې کله عذاب ویني د ارمان به وکړي د زړه کې به یو چاهت یو احساس پیدا شي کاش چې مونږ په دنیا کې په حق پسې روان وي توحید پسې روان وي کاش چې مونږ را مدد شل وي ځوانه دا عقیده زمونږ نه وي کاش چې زمونږ په اهدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین باندې زمونږ ایمان وي همداسې مضمون سورۃ الکهف کې هم تیر شوی ها آیت 52 او 53 قیامت پر ورځ به الله دې ته وایي ویوم یقولون نادوا شرکای الذین زعمتم په کومه ورځ هغه ورځ یاد کړه چې او به ویلی شي دې مشرکانو ته آواز وکړئ زما شریکانو ته چې ستاسو په خیال زما شریکانو فدعوهم ندی به ورته آواز وکړي دا مضمون د تیر شوی دی ښه فلم یستجیبوا لهم د دې خبره به هغې ونه مني وجعلنا بینهم موبقا مونږ دی مینس کې بازی د هلاکت جوړ کو دی بوتو ولو ویوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین ویوم ینادیهم پکمرس چې هغه به دې ته آواز وکړي الله فیقول نوای بماذا اجبتم المرسلین څنګه قبولیت کړو تاسو د رسولانو ابن کثیر لیکي چې اول سوال توحید باره کې دا د نبوت باره کې دی او دې کې د نبوت او اثبات دی رسالت باره کې دی تاسو پیغمبرانو له څنګه جواب ورکړو هغې سره هم څنګه ټایم تیر کړو
او دا بالکل ابن کثیر لیکي هغه رنګ سوال دی څنګه چې قبر کې تپوس وکړي من ربک و من نبیک و ما دینک. اول توحید باره کې تپوسونه دی ځای کې کنه، اوس د رسالت باره کې نه مؤمن چې دی هغه به وي یشهد ابغوی کې انه لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله. مؤمن بداوی. کافر بوي ها لا ادري ما ته پته نشته نه قبر کې مړون دوالته مړون. ذکر اوس چې فعمیت علیهم الانباء پسې د مشرکانو بد حواسی د قیامت پر ورځ ګډ ورډ وای چې سو وې موسو هغه شوتی موتی بده بیا یری چیرې زدل ته کې زکه زما د قبر لچ د 200 کالو بیړې رسته و او د مال په خوب کې راغله دا دوزي موزي بده بیا ته یری نو د اتباع رسول بارکه د دینه متپوسو شي رسول بارکه خو بدی دا وی چې تنه خبره کې او ته شاعر ته مجنون ته منټله ادا موږ مخکې نه دی اورېدلې نه دا شته بتیری بد حواسی د توحید بارکه هغه جدا وا دا جدا ده. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ پکمرس چې आवाज به وکي هغه دیتا تبری وی پکمرس چې الله به د مشرکان ته आवाज وکي. आवाज دامنا سمرقندی وی تپوس به وکي د دینا پرز د قیامت نو او وی دیتا ما جبتم المرسلین تاسو څنګه جواب ورکړو رسولان الله تا ته حدیث پیش د پیغمبر نه تاسو وی تا خو زماده دستور خلاف دي دا حدیث زماده فقہ خلاف دي دا حدیث رب پرتګونه دی ولګاتو ماذا جبتم المرسلین فيما ارسلناهم به الیکم توری وی هغه چې کوم تعلیمات او پیغامات سره ما در لګو تاسو د غي بارکه سویلو تاسو ته هغه دعوت درکړو توحید ته هغه ته بوتان پرې دې قبر نه پرې دې تاسو سوي سمرقندی وی ته توحید بارکه سویلو چې هغه ته دعوت درکو. امام قرطبی وی چې تاسو الانبیاء او دعوت درکړ تاسو سویلو فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا يتساءلون. دا دغه بوکلا هټو دغه عنوان د دوړو آیتونو یو دی الته د تپوس کې دلته کې دغه بوکلا هټ ګډ وډو جواب بوسرنی فعمیت علیهم رکب شیدا غینا لفظی معنی دا پټ بپا دي شي پدی باندې الانباء دلائل انباء خبر د لفظی معنی دا نو خبر کې هم چونکه دلیلی کنه نه ځکه هغه لفظ یاد کړی دی انباء فهم لا يتسالون دی بدیو بل نه استپوس نشو کوله دلیل بارکه سره جواب راته خو چوکا موتا کنه بیا به بل د سنو خدل د خو به وای پسې منډه وي کنه حدیث له جوابونه ګوري سنت له جوابونه ګوري یو بل پسې زی پسې کلو په موبایلو فعمیت علیهم الانباء یومئذ فعمیت علیه فخفیت علیهم الاخبار تبری عمیت علیهم الحجه تبری پټ بشي په دې باندې دلیل دې سره به جواب نه حجت بو سره نه ښه سمرقندی ګډ وډ بشي په دې باندې دلایل ابن جوزی ابن قتیبه لیکي پټ بشي د دینه د سختې د وجه دلایل به پټ شي ماغه بیکار پرېګ دي والانباء الاخبار قرطبی سمیا حججهم انباء لانها اخبار يخبرونها انباء ته خبر ته دلیل ته انباء زګه ویل دي نبا زګه چې دا اخبار دي خبر دي خلک بل خبر ورګي دلیل خبر دی بل دګه کنه داس بلاک خخت خونی دی علماء دګه دا دلیل دی خبر یې کنه فهم لا يتسالون ندین با فهم لا يتسالون ندویبا یو بلنا تا پوسونه نشي کوله ناغي بد یو بلنا استپوس نشي کوله ورته طبری وی بالانساب والقرابه هغه دا ورکی دا تفسیر کی د رشته او د نسبت باره کې د انساب باره کې بدینه تپوس نه کیږي چې شجره دی او خایا کم نسل نه ول الله ته معلوم دی طبری دا مانګي سمرقندی وی نه معنا دا دی بدایو بلنا د حجت باره کې تپوس نه کی چې الله ته تپوسو کی چې تاسو پیغمبرانو ته سوي ندیبا ګونګي به ونسی ګونګي بوا چې بیا به سره جواب نه دی بل هم تپوس نشو کولم دومره په دې باندې دباو راغلی ښا
عمدہ تفسیر صحیح د سیاق او سباق مطابق ته خام سیاق سباق ته وګور دا څنګه چې بچا سول کل را پرې دا ولا قرطبیم لیکلی دي لا يتساءلون لا ينطقون بحجه کلون بنشي کوله دلیل بنشي پیش کوله ها دغه ټیمه په دې باندې سختی راغلی او کله کله دی جواب ورکړي کنا والله ربنا ما كنا مشرکین دی وی خو زه دا وایم چې هغه د شرک باره کې دا خو د نبوت باره کې سوال دی ربنا ما كنا مشرکین د دې سره څه تعلق دی هو توحید سره دی خو بهتر خبره ده حضرت شیخ وایي چې دی کله جواب ورکی کله نه ورکی مختلف حالات دي مختلف حالاتو کې د مشرکان مختلف حالات دي او نه کله دی جواب کوي کله نه کوي حالات مختلف دي ښا بعض خلک اعتراض کوي ګوري د قرآن کې دا وی اخرت باره کې هغه داوی هغه داوی دی کې څه چلو کو ته پوهیږي نه هغه سچويشن بدلی دي مړه فاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين نارا غسو کو چې ایمان وروړو امن ایمان فاما من تاب نارا غسو چې توبه ویسته د شرک نام وامن ایمان وروړو په توحید او پر رسول وعمل صالحا نیک عمل کو سنت په طریقہ فعسى يكون یقین وی بده خامخا من المفلحین د کامیابنا الله جمع کې حال د معذبین ذکر کو چې کافرانو له عذاب ورکول شي نو پسې ذکر د توبې کی چې دی توبه خو دنیا نه ترغیب د توبې ته او زجر دی چې ګورا کفر باندې ټینګار مکوي اهل ایمان د پاره د فلاح بشارت ته بشارت او بشارت یو شه دی چې کوم ایمان وای دی الله باغیلا خوشاله مزي ورګي فاما من تاب من المشرکین ارا کسان چې توبه وی ستو بری وی د شرک نه الله ته واپس شو حق تو ګرځیدو اولوہیت د الله منو یوا د عبادت کی او بالکل شرک نه کی په عبادت کې من تاب دا معنا قرطبی وی تاب من الشرک و امن او تصدیق یو کو ایمان وروړو د شرک نه وړو د توحید یو منو تصدیق یو کو د توحید او تصدیق یو کو د نبی سلام طبری سمرقندی ابن جوزی دا تفسیر کی وعمل صالحا نیک عمل یو کو آغا سیز باندې عمل کو چې الله تعالی بیان کړی په خپل کتاب کې د رسول په جبه او ته بیان کړی قرآن او حدیث فرایض ادا کړل ډېر نفلونه وکړل قرطبی وی فعسى عسى من الله واجب ها یاد وساته عسى معنا نه چان قریب ده عسى چې کله الله وی نو واجب یقینا خامخ وی بده من المفلحین د کامیابنا نجاح بمومی نجات بمومی نجاح بمومی دیبا دا اللہ جنتون دا داخلی کی دیبا خیر مومی وربک یخلق ما یشاء و یختار مضمون بدلی کی دلائل عقلیت رو خبر بوزی او آغا شرک بانے بتنقید کی وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرۃ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون وربک استعرب یخلق پیدا کوي ما یشاء سچو غوړي خالق الله دی و یختار خپل خوخه کوي هغه د چا د اډر پابند نه دی چې د ما په خوخه استا په خوخه بکار کی هغه اختیارمند دی ما کان لهم ممکن نه دی مخلوق د پاره الخيرۃ اس اختیار د خدای توبه تاسو یې اختیار نشته سبحان الله پاک ته الله تعالی پورته عما یشرکون دا غنا چې دی والله د برخه خاوندان غنی امام رازی وی دی خلق یو بل شوبه پیش کړو سو د زخرف 31 آیت کې شوبه ذکر وا دا دغه جواب دی دی دا ویلو لا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظیم چې دا قران د دوه کلو یو مالدار یو خسړی باندې وینو نازل شوی یو عظیم شان شخصیت باندې ولید بن مغیرہ یا ابو سعود ثقفی ابو مسعود ثقفی باندې الله جواب وکړو چې زبستا په خو باندې پیغمبر ورکوم تا نه مزه پرمیشن اخلم چې ز پیغمبري لګم تر ته خو سړی زما خو چې کوم کوم با دلیل عقلی دی د شرک د رد لپاره او توحید د اثبات لپاره وربک استعرب محمد صلی الله علیه وسلم یخلق پیدا کی ما یشاء جسو غواړي د س پیدا کول چې غواړي و یختار او خوخی اغا د خپل ولایت او د خپل نبوت د پاره د خپل مخلوق ناسوک چې غواړي ځان په تفسیر شبهه جواب باله کی چې په تفسیر پوه شي د خپل مخلوقات نه خلق
هغه خوخي چونی د خپل نبوت لپاره. ابن جوزی وی معنی دادا هغه پیغمبران په خپل اختیار باندې لیږي، ستا اختیار بګ نه چلیږي چې ستا په خوخه پیغمبري ورګي. امام قرطبی لیکي دا متصل دی متعلق دی بذکر شرکا، هغه شریکانو د ذکر متعلق چې دی عبادت کوخه او دی خوخ کړو د شفاعت لپاره چې دا پلان کیسه بزرگ دی، دا دغه بوت دی، دغه تصویر دی، مونږ په دې عقیده د عبادت او د پوجا پاٹ کو چې مونږ په آخرت کې د الله د عذاب نه خلاصي. الله تعالی چې الاختیار لله تعالی فی الشفاعه لا الی المشرکین، ورسه دی د شفاعت اختیار ټول الله له، د مشرکان اختیار نشته. یو دغه قول دی تفسیر کې. او دویم دا دی چې نبوت الله په خپل خو خبر کی، دا د مغیره او د عروه بن مسعود ثقفی خو خبنی ښا یا د ابو مسعود ثقفی دا دی په خو خبنی چې دی له قرآن ورکوم یا سوګو دا د يهودو جواب دی چې هغه وی چې د محمد صلی الله علیه وسلم لکه جبرئیل وحی نه وروړه نه موږ دې مانو. قرطبی دا درې وړ اقوال لیکلي دي. یحیی ابن سلام نه نقل کی قرطبی وربک یخلق ما یشاء من خلقی ویختار من یشاء لنبوته، الله خو خي چاله جو غوړي د خپل نبوت لپاره. محمد صلی الله علیه وسلم نبوت لخوا کړو، انصار د دین د پاره پیدا کړل. دا شان یو حدیث هم د بازار نه پیش کړل دي. الله زما د پاره صحابه خو کړل پټول مخلوقات کې علاوه د انبیا او د مرسلین نام. واختار لی من اصحابی اربعه، او سلور غوړ کړل د ما د پاره په صحابه کې ابوبکر عمر عثمان او علی. د زما صحابه کړل، زما ټول صحابه غوړ دي. وفي اصحابي کل دا د ما پټولو صحابو کې د ټولو نه غوړ دي. امت زما د پر غوړ کو پټولو امتونو کې. واختار علی من امتی اربعه قرون، او سلور پیړې زما د پر زما په امت کې غوړ کړې. ٹھیک شو. وهب بن منبه ته کنا موږ د استاد خبره کله په سین وی غپ لګي دی پکې غپ لګي. هغه وی د سارونه خوخل دعانو من الدعان دعان اسنین کنا ومن الطير الحمام، د مرغونه کم تر غوړ کړه. د تر خیال له خبره توحید او نبوت روانه دی پکې مرغو تر کوز شو د ځان لکه چې خبر را شروع کی. ما کان لهم الخيره، نشتر د خلقو د پاره اس اختیار. خیره امام رازی لیکي والخيره اسم من الاختیار، الخيره دا اسم دی د اختیار نه، دا مصدر په ځای راغلی دی. او خیره اسم للمختار. ٹھیک شو. مختار د پرم دا اسم نه، مختار هغه چې خوښ کړی شي وي ښه هغه تم ویلی شي، اختیار تم وي نه. معنا دا د خلکو هیڅ اختیار نشته دی چې د دې د خوښه مطابق بل الله نبوت ورکی، یا د مخلوقات هیڅ اختیار نشته دی چې څه پیدا کی سمړ کی یا خپل قانون چلی. قرطبی ویلی سيرسل من اختاروهم، الله هغه شان رسول نه لګي کم چې داخله خوخ کی، الله هغه سره نه رسول کی کم چې داخله خوخ کی. خا د پیغمبري د پاره لکه اوس قادیانی ځان خوخ کړي چې زه پیغمبر یم، ابو طلحه پس روان دي. سبحان الله پاک ته الله وتعالى پورته دې مقدس ته تقدس و تمجد. قرطبی وی عما دا هغه سنه پاک دی بلند دی، عما یشرکون دا هغه سنه چې دی ول شریکان جوړي، کم بوتان او شریکان چې دی سره شریکی، هغه بوتان او هغه انداد لا تخلق ولا تختار شیئا، چې نه پیدایش کولی شي او نه د شریک اختیار لري. وربک استرب تاتویم یعلم پویږي ما پاغه سو تو کینو صدورهم چپټی سینې د دی وما پاغس الله پویږي یعلنون چې دی اخکار کوي. الله ته پته ده د ارس علم الله سره دی، چې د ارس علم هغه سره دی، بل چا سره نشته. نه پته ولګی دا چې هغه الله دی، هغه د خدای توبه او د عبادت لایق دی. ولې دومره علم د چا نشته دی، نه علم چې د چا ډیری دا غ عزت هم ډیری، نه خدای توب عزت په صرف داغه کوو. پوه شوې په د الله علم په دلیل کې پیش کی، دویم د لغلین په دې طریقه باندې به لګي. ها وربک استرب تاتوی میں انسان یعلم پویږي ما پاغسو تو کنو چپټی صدورهم سینې د مخلوقو، سمره مخلوقات تی سمره داغي سینې دی پای کې څه پټ پراتی دی الله ته پته ده، پای کې سمره کفر دی سمره دشمنی دا سمره رازونه دي.
پای کې پیغمبر سره څومره دشمنی پته ده. امام رازی ابن جوزی طبری درې وړه لیکي داغه د سنت نو داغه د حدیث نه څومره کرکه پراته ده. الله یې ما ته پته ده. وما یعلنون هغه څه چې دی ښکاره کوي په خپلو ژبو باندې په خپلو اندامونو ما ته پته ده. الله وی ما ته ښکاره او ظاهر باطن هر څه معلوم دي. په ژبو باندې کم کنزل کوي پیغمبر ته حدیثو پورو خاندي د هغې مذاق وړاوي. الله وی ما ته پته ده ستاسو ضمایرو کې چې څه دي کم رازونه ستاسو سینون غاړلي دي ما ته پته ده. سورۃ الرعد کې دا مضمون تیر شوی سواء منکم من اسر القول ومن جهر به. یو برابر دی الله ته ستاسو وینا دا هغه چا چې پټې کوي یا ښکارې کوي. الله ته یو برابر دی. ها دا پټ ښکاره ہوتا تی الله تعالی څخه ښکاري او برابر دی هغه ته هغه څوک چې پټېږي د شپې په تیاره کې یا د ورځې پډاګه ښکاره ګرځي. دا الله ته یو برابر دی. تا ته پټ ښکاره دی تیاره او رڼا ہوتا ته ده. وهو الله او هغه الله هغه چې دی خاص هغه الله صرف هغه الله لا اله نشته دی حقدار دی عبادت هغه داسې دی چې نشته دی حقدار دی عبادت الله سوا د هغه نه بل څوک. له الحمد خاص هغه د پاره ستاینه ده د خدای تو فی الاولی والآخره په دنیا او په آخرت کې. وله الحکم خاص هغه اختیار دی د بل شي اختیار نشته. ها و الیه ترجعون خاص هغه ته تاسو واپس کول شئ. خلاصه د بحث ته پیش کوي. خا د دوه آیتونو نه جوړ یا بالکل دوستو نه راواله کم نه چې نن ما در شروع کړي دلایل توحید او په ټول باندې تفریع نتیجه دا سر ودا بس الله پر سے پويږي اختیار داغه دی آرډر داغه دی دنیا کې چې هغه سغواړي هغه کیږي آخرت کې چې هغه غواړي هغه کیږي. دنیا کې نعمتونه مغور کې آخرت کې نعمتونه مغور کې. دنیا کې هم دغه حمد دی او په آخرت کې هم دغه حمد دی. دغه نه جوړ دی. د توحید څلور کلمات په دې کې پیش کی. توحید فی الالوهیت لا اله الا هو. توحید فی الصفات له الحمد فی الاولى والآخرة. توحید فی الحکم اختیار صرف د ایک الله دی وله الحکم. آخرت کې بجزا او سزا صرف الله ورکی. پیر بابا او د آباد او آبادی هیڅ نشي کوله. توحید فی الجزاء والحساب نه پیغمبر سزا ورکول شي نه صحابي او نه بزرگ په آخرت کې یو الله به ورکی. ښا دته وی توحید فی الجزاء والحساب رب غده بدله باغ ورکی. سلور کلمات د توحید. ها توحید فی الالوهیت ماخذ سره لا اله الا هو. توحید فی الصفات له الحمد فی الاولى والآخرة. واقع اختیار د یو الله د توحید فی الحکم وله الحکم دغه ماخذ ده جزاء خبر له بد بدله حساب به الله کوي. و الیه ترجعون توحید فی الجزاء والحساب. دا ما خلاصه کې ویلو اول وخکاره کړی مینو. ښه ګوره ودا وهو الله یواذ اغه الله داسې لا اله الا هو نشته دی لایق دی عبادت سوا داغه نه بل څوک. تو بری وی اے محمد صلی الله علیه وسلم استعرب چې دغه معبود دی داسې معبود دی چې سوا داغه نه بل څوک د عبادت لایق نشته دی. بل چاله عبادت کول خاینه صرف د الله عبادت وکړي. لا خالق ولا رازق غیره. سمرقندی وی داغه نه علاوه بل خالق او رازق نشته دی. امام رازی لیکي هغه ذات چې هغه په ټولو ممکناتو باندې قادر دی. هر علم هر معلومات هغه ته دی. پاغه عالم دی. نقایصونه پاک دی. د آفاتونه پاک دی. نیک لبا خبر لور کی بد لبدا هغه لایق دی دغه عبادت وکړي شي. هغه منفرد دی په الہیت کې ایک یو الہ دی. هغه نه علاوه بل معبود نشته. ابن کثیر وی له الحمد فی الاخره دغه د پرستاینه د خدای تو په دنیا کې اوله دنیا والآخره او په آخرت کې. نیکان بندگان په دنیا کې دغه حمدونو دغه ثناګان وي. د بوتانو حمدونه ثناګان نه وي د قبرونو والا د الله حمد او ثنا وي. په جنت کې هم وي دا نیکان بالته وي. ښا دغه د حکمت او دغه د عدل د وجه یا د دنیوي نعمتونو د وجه دغه حمد ویل کېږي. د اخروی نعمتونو د وجه د حمد ویل کېږي. وله الحکم یوا دغه قضا او دغه فیصله چلیږي دنیا او آخرت کې. و الیه ترجعون خاص هغه ته واپس دا ټولو هغه ته واپس کولی شي. تاسو د مرګ نه پس باغله زین هغه فیصله کوي که خې نه خو که بدی نه بد رستو نه ګوره خلب زی مانه ته هم کم دی. زر بزو په خاطه د بزو اختصار کوم. اما اوتی تم من شین هغه چې درکړی شي وي تاسو سيزونه هغه
معمولی فایده د ژوند د دنیا او خایست لري هغه سوچ د الله سره دی هغه ډیر غوړ دی هغه په تکلو کا وابقه همیشه دی فلا تعقلون د عقل نکار نه اخلي چې پایدار او اصلي سي زواخله خو الله سره دی دنیا پسې ول کېږي افمن وعدناه نا یا سوک چې مونږ سره وعده کړی دا وعده حسنا وعده جنت د نیک عمل په بدل کې فهو لاقيه ناغه د خپل ایمان د وجه غي ته ورسیدون کې دا وعده ته آیا دې پشان دا چا کې دي چې مونږ غل صرف مزه دنیا د ژوند ورکو بیا دا مزو د ژوند د دنیا مزو والا د آخرت پرد باندې عذاب کې حاضر کړي شي نه آیا دا برابر دي جنت او جهنمی نه وکمر چې الله با आवाज کی دیتا او تبوای اين شرکای الذين زما غبره والکم دی تاسو ما سره برخه والا غنل کم دی هغه چې تا وې دی د بادو ذمہوار دی د ذمہوار دی او د کم نه ماتو خیا نو به ویا کسان چې پوره شوی د باغی فیصله د عذاب زمونږ ربا چې دا خلق دي چې مونږ دی گمراهه تر بل دي دا مونږ گمراه کړی دي لکه چې مونږ په خپل گمراهو ما او ته چې غاړه کې دغه واچو کچکول په غاړه وځه تبرأنا الیک مونږ بیزاری پیش کو تا ما کانو یا نه عبادون نو دی مونږ له عبادت کوونکی وقیل دو بولی شدیتا چې رو بل شرکاکم د برخي خاوندان خپل فدعوهم دی باغی رو بلی فلم یستجیبوا لهم نه اسم داد بون کی دغی आवाज بوتو کې غیب اسم داد جوابونه کی او دی بازاب ویني هغه اخبارمان کې چې کاش مونږ توحید منل مونږ بوتانو او قبرونو واته आवाजونه کولې ويوم يناديهم پکمرز قیامت پر چاغه आवाज کې الله आवाज کې دیتا الله بوتا تپوس کې وای تاسو پیغمبرانو د څنګه جواب ورکړو ما ذاجبتم المرسلین اغي تعلیمات د حدیث رم سکول فعامیت علیهم رکب شید دین دلائل انباء دلائل فهم لا يتسالون دی بل نو تپوسم نشکولې نرا کسان چې توبه کړې د شرک نو ایمان راوړل نه عمل کړې نه کې نه غیبت کامیاب نه او ستارب یخلق ما یشاء و یختار پیدا کی څه چې غواړي خپل خوخه کوي نشته د مخلوق کې اختیار پاک دی الله بلند پورته دا غسنه چې دیو سره شریک وي او ستاره بیا واده پویږي پاغه ستو کینو سودورم چې پټي سنید دی او هغه سبانه پویږي چې دی ښکار کی یواده هغه الله دا سي دی چې نشته لایق دی عبادت سیوا داغه نه داغه د پرستاینه د خدای ته په دنیا او آخرت کې ولو الحكم خاص هغه اختیار دی ویله ترجعون خاص هغه ته تاسو په شکول شي د حساب کتاب د پاره